دا پبجي. نو دې باره کې چې دی باقاعده د بینالټاونو د غټو غټو مدارسو فتوا راغلې ده. یو خو په دې کې چې کوم هغه خاص سټیجونه او کعبې ته به پکې چې دی هغه به دې ایشتل او بت ته به دې سجده کول او وغیره وغیره، دغه څیزونه کو بالکل حرام او په هغې خو چې د ایمان ته خطره وه. هغې ته اگر چې اوس لر کړي دي دا کسان اوس پکې وایي هغه نشته، خو بیا هم دا چیز په دې ناجایز دی چې دا د انسان ذهن نورم خرابوي، دا د انسان وخت ضایع کوي، دا د انسان خامخا دې دپاره به ته پیسې لګې په یو ابس چیز باندې فضول خرچي ده، او فضول خرچ د شیطان رورې ورته ویلی دی. او دغه شان د مور او پلار خبره په دې کې نه منلی کېږي. منځونه او غفلت چې دی د منځونو نه او د الله د یاد نه دا په دې کې موجود دی. او بیا چې ته مونځ ته راشي نو په مونځ کې به هم لګی دغه کارونه به کې. لہذا د دغې نه ټول که د چا په کور کې هلکان کوي که هر ځای کې کوي په دې فضولیاتو کې خپل وخت مه ضایع کوئ. او د دې د یو علاقې کس یادو چې هغه 24 غنټې په دې کې مبتلا و او بل په خبرونو کې راغلي او اخره کې چې د سر رګې وشلېده او مړ شو. صرف په هغه سټیج کې چې ته به پیل شوی او د غم د وجې نه او یا د ډېر وخت د استعمالولو د وجې نه د هغه د سر رګ وشکېدو، لاړې دنیا نه. په څه حالت کې مړ شو؟ د یهودو هغه سیز چې رئیس دی په هغې کې لګیا او په هغې کې ورته مرګ راغی. لہذا خپل اولاد او کوم کسان چې اوري دې ګندګو نه ځان وساتئ. د دې هېڅ فایدې نشته. دونه نقصانات مې بیان کړل، تاسو یوه فایده بیان کړئ. دعا وکړه. الله مو توفیق ورکړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. وصلى الله تعالى خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك. بسنت